الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس جمعیت علماء اسلام فاټا قبایل ډیرو ذموارو ملګرو ځان دپاره ډیر د سعادت خبره بولم چې د ستاسو په دغه مبارک اجتماع کې ما ته هم د شرکت دعوت راکړ او الله پاک بیا په دغه کې د شرکت توفیق راکړ. رب العالمین دې دغه اجتماع قبول وګرځوي او د موږ ټولو د نجات سبب او ذریعه دې وګرځوي. نن درېیمه ورځ د تاسو ناست یې. په دغه دوران کې تاسو د علماو او د ذمدارو ملګرو خبرې واورېدلې. دومره تقریرونو او په مختلفو موضوعاتو باندې خبرو کولو نه بعد به ما ته خو څه پاته نه وي، خو کوشش به کوو چې د یو طالب علم په حیث باندې څه خبرې سره یادې کړو. الله رب العزت په موږ احسان ده چې موږ د جمعیت علماء اسلام ملګري ګرځولی یو. په دغه جماعت کې موږ پیرلی یو او بیا له هغو اکابرو سره د موږ نسبت ده چې د کومو اکابرو په ذریعه باندې د موږ سند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسي. جمعیت علماء اسلام د هغو اکابرو وارث جماعت ده کومو چې آزادۍ دپاره جهادونه کړي وو، قربانیانې یې ورکړې وې. قبایل د هغو مجاهدونو اولاد ده
پیرنګیانو خلاف د آزادۍ تحریک قیادت خو په هندوستان کې و، لیکن د جهاد سنګر یې د موږ قبایلي علاقې وې. موږ فخر کوو په دې خبرې چې موږ د هغو مجاهدینو او نن چې موږ ځان ته وایو چې موږ آزاد وطن کې یو، پیرنګی مو تښتولی ده، نو دا د دغو اکابرو د قربانیو په نتیجه کې ده. نن چې کومه رڼا موږ ته حاصله ده او د کومې رڼا په نتیجه کې نن موږ دلته سره یو ځای یو، دا هم هغه رڼا ده چې موږ اکابرو او اسلافو بله کړې وه، او نن پورې د هغې رڼا په دنیا کې موجوده ده، او الله دې تر قیامته پورې په دغه رڼا کې موږ ته په مخ تلو توفیق راکړي. زما محترم ورونو، جمعیت علماء چې په هندوستان کې تاسیس وشو، نو د هغې د تاسیس په وجوهاتو کې دوی دا لیکلي دي چې اسلام یو داسې دین ده چې هغه په انفرادي او اجتماعي زندګۍ کې د انسان رهنمایي کوي. خو په انفرادي زندګۍ کې رهنمایۍ دپاره د یو فرد عالم رای کافي ده، لیکن په اجتماعي زندګۍ کې، په ملي او قومي زندګۍ کې د یو فرد عالم رای حجت نه ده، هغې دپاره د علماو اجتماعي رای ته ضرورت ده. یو سړی ده په خپل مانځه کې یو وسواس ور پرېوت، یو غلطي جندې وسوه، نو دی د خپل کلي مولوي صاحب ته ورمنډه کړي، مدرسې مفتي ته ورمنډه کړي، مولوي صاحب ما نه لمانځه کې نن دا غلطي وسوه، په دې روزه کې رانه یو غلطي وسوه، په زکات کې رانه غلطي وسوه، په میراث مسلې کې موږ نه سره پوهېږو چې دا میراث څرنګه تقسیم کړو، نو بیا موږ مدرسې مفتي ته هم رجوع کوو، د علاقې عالم ته هم رجوع کوو، او بیا هغه عالم چې موږ ته کومه رهنمایي راکړي موږ پرې باندې عمل کوو، او دا موږ ځان دپاره کافي وبولو. لیکن که امت ته مسله پیښه شوه، قوم او ملت ته یو مسله پیښه شوه، نو بیا هلته د یو فرد عالم رای نه کافي کېږي. راسې چې یو داسې جماعت جوړ کړو چې په هغې کې د علماو یو شورایي نظام موجود وي، او په هغه شورایي نظام سره موږ د مسلې حل راوباسو، بیا اعلان کو، او بیا قوم ته ووایو چې په دغه لارې باندې ځئ، دا د شریعت لاره ده. نو هغې دپاره اول خو علم، تعلیم، تعلم سلسله ضروري ده چې اهل علم پیدا کو.
له هغې نه بعد په هغه علم باندې د عمل طریقې جوړې کړو. نو دا محنتونه او دا کوششونه د موږ اکابرو کړي. علم مراکز یې موږ ته په لاس راکړل، بیا په هغې باندې د عمل کولو طریقې موږ ته په لاس راکړلې، او نن هغه ټول شیونه موږ ته نن ته موږ او تاسو په لاس کې دي. وحی بند ده، تر قیامته به وحی نه راځي بچا، لیکن مشوره به وي، شورایت به د هغې ځای نسی. نو دغه سبب و چې دا جماعت موږ ته دې خلکو په لاس راک. دوه شیونه د موږ او تاسو په لاس کې دي ورونو. یو د جماعت نظریه او عقیده، او بل د دغه جماعت رویه. موږ د هغو د نظریې هم محافظ یو، او موږ د هغو د رویو هم محافظ یو. کم منهج چې هغو موږ ته په لاس راکړ، هغه منهج هم امانت ده. نظریه خو به موږ خپله کو، لیکن که منهج هغه نه و، بیا به موږ ته نتیجه په لاس نه راځي، مشکلات په راځي په مخه کې. موږ اکابرو خپله نظریه یو عالمگیر نظام په طور باندې پیشه کړې ده. انسانیت ته پیغام ورکړی و. مسلکی تنازع دا مد نظر نه وي ساتلې، هر څه چې اختلاف شته په دنیا کې، لیکن دغه اختلاف پالل دا یې په خپلو ترجیحاتو کې نه وه. یو عالمگیریت په نظر کې و، لکه چې الله رب العالمین تمام مسلمانانو ته او هر هغه سړی چې کلمه یې ویلې ده هغې تعبیر په امت سره کوي. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خیر امت درته وویل. لیکن ورسره تمام انسانیت ته دعوت ورکول. اخرجت للناس، تمام انسانیت به په نظر کې. خپل یوه خاصه علاقه، لا د خاصې علاقې یو خاص مسلک او له هغه مسلک سره وابسته خلک به په نظر کې نه وي. یأمرون بالمعروف، معروف دپاره امر لفظ استعمال کړ. وینهون عن المنکر، او منکر دپاره د نهی لفظ استعمال کړ. امر او نهی ورونو دا په خواسته په منت نه کېږي، په لجاجت نه کېږي، دا تباره قوت پکاري، یو سیاسي قوت په پیدا کوي.
هغه سیاسي قوت چې تا ته حاکمیت په لاس درکوي او مقام حکومت ته دې رسوي. ذکر رب العالمین په بل ځای کې د دغې خبرې تعبیر په بل انداز باندې کوي. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. په تاسو کې یو جماعت پکار ده چې هغه د ښېګړې دعوت ورکوي، دعوت جلا ورنه. نو په دعوت سره جماعتونه جوړیږي، په دعوت سره یو قوت حاصلیږي او امر او نهي د قوت استعمال طریقه ده. دا چې څو پورې قوت نه وي نو ته امر او نهي نه شې کولی. کېدای شي ډېر علما ما سره په دغه رایه کې اتفاق نه لري خو دلته فرق ته پکې کوو. بیا د دعوت خپل ځان ته تقاضې دي. ادعو الى سبيل ربك ادعو الى ربك بالحکمه والموعظه الحسنه. دعوت په دوه طریقو باندې ده، حکمت او حسن موعظت. حکمت څه ته وایي؟ چې یوه خبره کوي او د هغې موقع محل ادراک درته کېدای شي چې دا خبره دلته یې کولو ده یې که یې نه ده کولو، دا خبره دغه سړي ته یې کولو ده که یې نه ده کولو. نو اول علم ده، علم نفس ادراک ته ویلی کېږي. ورپسې فقه ده چې تا په یوې خبرې باندې علم حاصل کړ نو هغې پسې شاته علت څه ده، نو چې علت یې هم درته معلوم سي دا فقه ده. نو دا مجلس به زه په کم وخت کې کوم، په کمې لب و لهجې کې به کوم، په کم ماحول کې به کوم، چا ته به کوم، څرنګه به کوم، چې بیا په دغه شي باندې هم ورسره پوه سې نو دې ته حکمت وایي. نو چې یو وارې علم وي در سره، بیا فقه یې در سره، بیا حکمت وي در سره، دا درې شیونه چې په چا کې جمع سي نو هغې ته وایي عالم رباني. او دا په دې باندې حق د علماو ده. نو بیا سیاست هم ولې دغو فاسقانو فاجرانو ته پرېښی ده او د علماو په حق کې مو ناپسندیده ګرځولی ده. مولوي صاحب ته خو ډېر شریف سړی تا له سیاست سره څه کار یعنی چې بدماش وي او لوچی دا سیاست به هغه کوي. موږ دا شی عام کولی نو څه ولې د عام تاثر پیدا کول دې کې د اسټبلشمنټ ډېر لوی کردار دی. د هرې زمانې اسټبلشمنټ دا غواړي چې قوم د هر څه کوي خو چې ما اقتدار چلنج نه کړي. نو چې له مذهب نه سیاست وباسې نو بس صاحب اقتدار دې آزاد کړ، هغه مطمئن سه چې بس دا په منځو اخته وي، فضایل به بیانوي، د روزو فضایل به بیانوي، زه چې دې په امن یم بس. نو چې کله فرهنګی دلته و نو بیا ملا او طالب هغه ته سپک نظر سره وکتل. لکه دا په کلو کې کمزوري قومونه اوسېږي دا خدمتګاران او هغو غریبانو په قوم کې څه حیثیت نه وي، دا علماو ته هم په دغه نظر وکتل چې دا د معاشرې خلک نه دي، دا د قوم خلک نه دي.
چې کله روس مات سو د 9/11 واقعه وسله، هغه نه بعد بین الاقوامي اسټبلیشمنټ یو نوی تاثر پیدا کړ چې د ژیرې او د پټکي ملا او د جماعت دا دهشتګرد دي، بدماش دي، دې ته انسانیت ته دوی نه خطره ده. دغه تاثر پیدا کړ. اوس هم په دغې وایي. په دې حوالې سره دا خپلې سلسلې هغو ته تحفظ ورکول، هغو ته دوام ورکول، دا یو ډېر لوی حکمت غواړي. زه خو سلام کوم هغو علماو ته چې په داسې حالاتو کې، په داسې مشکلو حالاتو کې په جذباتو کې نه راغلل. او امریکې او بین الاقوامي دنیا دا غوښتل چې دا مذهبي نوجوان موږ په اشتعال کې راولو، چې دا ټوپک ته لاس واچوي، او چې ټوپک ته لاس واچوي نو خپل ریاست سره به تصادم وکړي او ریاستي قوت سره به دا ختم کړو، تباه و برباد به کړو. نو چې په کومو ملکونو کې ریاست مستحکم و، په هغو علاقو کې برباد کړ، ختم یې واچول. هغه سلسلې ختمې شوې. اوس خبره دا ده چې مدرسه ده د تا په لاس کې ده، تبلیغ ده د تا په لاس کې ده، جماعت ده د تا په لاس کې ده، مدارسو سلسلې دي دا ټول تا په لاس کې دي. اوس ته ځان رسول غواړې چې زه حاکمیت ته ځان ورسوم چې د الله شریعت نافظ کړم. مطلب دا چې د قوت هغه مرحله لا پاته ده، هغې ته نه یې رسېدلی تر اوسه پورې. لا موږ خو چې یو منبر اسمبلۍ ته لاړ شي چې واپس راځي وایي کوم اسلام دې راوړ. په یو منبر خو هغه قوت نه حاصلېږي. یو خبره کولی شي، یو بېدینۍ ته رکاوټ جوړېدی شي، نو هغه مقام ته موږ نه یو رسېدلي لا تر اوسه پورې. او که بیا رسېږو لاره یې الیکشن ده، نو په الیکشن کې هغه داندې در سره وکړي لکه دا اوس هم چې ولیدې. په قومي اسمبلۍ کې زموږ اکثریت نسته، هلته مو سینټ وګاټه، په سینټ کې زموږ اکثریت ته هلته مو بیله. نو دغه مخلوق نه سیاست آزادول دي. د سیاست په حواله، د جمهوریت په حواله دغه واقعات چې وشي، بیا موږ د جمهوریت نفي شروع کړو. دغه جمهوریت څه فایده او کفر فتوی په لګوو. ولې موږ دې ته نه متوجه کېږو چې له دغو قوتونو نه به موږ دا سیاست هم آزادو او دا جمهوریت هم دې آزادو شي. آیل مطابق زندگی تېره وکړه. دا شی نو ټول موږ ته مخامخ دي. موږ اکابرو کې جامعیت و، څه یو څو الفاظ هغه استعمالوي لکه تعلیم الاحکام، چې تعبیر موږ په شریعت سره کوو. تهذیب الاخلاق، چې تعبیر موږ په تصوف سره کوو. تنظیم الاعمال، چې تعبیر موږ په سیاست سره کوو. شریعت، طریقت، سیاست. شریعت خو لاره ده چې لاره نه ځي په کومه، او چې لاره وي او تیاری نو بیا هم په هغه لارې سفر ګران وي.
نو رڼا به پیدا کوي، زړه کې به د ایمان نور پیدا کوي. نو هغې دپاره بیا اسلوب د سفر دا تصوف ته. خو چې بیا په یوې لارې سفر کوي نو هغې کې مشکلات هم راځي، هغې کې مشکلات هم راځي، ډبرې هم پکې راځي، غر هم پکې راځي، جنګل هم پکې راځي. بیا به لږ کې هغې سره هتیار هم مضبوط ځان سره ښوروي، دا ګنټۍ منټۍ به هم ځان سره وړی چې دا لارې کې دا که رکاوټ چې هغه صفا کړم. نو د دغې لارې مشکل حل کول دا سیاست ده، دا به ورسره زده کوي. که دغه د نه زده واپس پر روانه په مخ په نسه تللی. نو چې کله ته لارې کې مشکلات ډبره وهې، غر سموې، نو چې کوم اوزار استعمالوي نو هغې د کړنګ کړنګ آواز هم راځي، شور ور سره که نه وي. ځکه به دا سیاسي ماحول کې شور زیات وي، په مدرسو او په دا تصوف کې دومره شور نه وي. خو تاسو علما کرام ناست یو، زه به یو طالب علمانه غوندې خبره درته وکړم، که غلطه وی به تاسو اصلاح وکړو، چې موږ دا ریاضت او مجاهده دا دوه لفظ استعمالوو خانقاهونو دپاره، د تصوف دپاره. نو دا ریاضت او مجاهده دا چش نوم ده؟ دا د تصادم نوم ده، چې کله په مادیت او روحانیت کې تصادم راشي، په هغه وخت کې بیا روحانیت ته غلبه ورکول او هغې دپاره مشق کول، بیا هغې ته موږ مجاهده هم وایو، ریاضت هم ورته وایو. یعنی د اندر مادي کثافتونو په ځای باندې روحاني لطافتونو ته ځای ورکول او هغو ته غلبه ورکول، دا جنګ وي. موږ خانقاه ته ځو، شیخ ته ځو، هغه په خدمت کې حاضرېږو، سرونه مو ټیټ نیولي، الله 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 ذکر کوو. کوشش مو دا وي چې په موږ کې اندر چې کوم مادي کثافتونه دي، دا مادي کثافتونه په روحاني لطافتونو باندې بدل شي. دغه محنت ته که نه. اوس چې یو وارې موږ په دې پوه شلو چې ریاضت او مجاهده د مادیت او د روحانیت ترمنځ د تصادم نوم ده، او تصادم کې د روحانیت د غلبې جد و جهد دا ریاضت او مجاهده ده. نو لږ کې راشي چې جمعیت علما اسلام کې سوچ پې وکړو. جهاد څه ته وایي؟ هر هغه محنت او جد و جهد چې اعلاء کلمت الله دپاره وي، اب جهاد بللی کېږي. ولې جهاد داسې یو شی نه ده چې هغې ته موږ له ارکانو د اسلام نه وبولو، د احکامو د اسلام نه بولو. نو په مختلفو ماحول کې د هغې طریقه کار به مختلف وي. لمونځ خو چې په کوم وطن کې او په کوم حالت کې هغوی لمونځ ده. لیکن جهاد په کوم علاقې، په کوم وطن، په کوم زمانه، په کوم ماحول کې، نو د ماحول سره مناسب فلسفه، حکمت او د هغې طریقه کار جوړول چې اسلام په مخ بوځلم، هغې دپاره محنت وکړم، غلبې دپاره محنت وکړم، دغې ته به موږ جهاد وایو. او موږ اکابرو دغه تعبیر کړی دی، حضرت شیخ الهند دغه تعبیر کړی دی چې اوس عدم تشدد لار واخلې، دغه جلسې، جلوسونه، اجتماعات، دا هنګامې، دا د موږ جهاد ده. اوس چې یو سړی په جمعیت علما اسلام کې شاملیږي او نیت اعلاء کلمت الله، نو دا روحاني مقصد شو که نه.
اوس مقصد روحانی ده او جمعیت علماء اسلام کې شامل دغه دپاره خو کوي انتخابي سیاست. نو چې انتخابي سیاست کوي نو ته به اسمبلی ممبر جوړ سې، نو چې اسمبلی ممبر جوړ سې نو هغه نه به په حکومت کې راشې، نو چې په حکومت کې راشې نو د ملک وسایلو باندې تا ته دسترس حاصل سه، چې د ملک په وسایلو باندې تا ته دسترس حاصل سه نو د ملک هغو وسایلو سره د عوامو حاجتونه وبستی، نو یکدم به عوام په تا باندې حمله کوي، هجوم به کوي. صاحب زما دا مسله ده، بېروزګاري مې ده، زوی مې نوکر کا، اسپتال راته جوړ کا، سکول راته جوړ کا، سړک مې نسته، بجلی راکا. دا هغه مادي ضرورتونه دي چې وسایل تا په لاس کې دي، نو خلک به خامخا تا ته منډه راوړي. ته سیاست مه کوه، په جومات کې صرف دم درود کوه، قسم ده که څوک درغی چې ما ته بجلی راورکړي، له ما ته زوی نوکر کا، څه در باندې کوي؟ اوس دا مادي حمله ده په تا باندې وسوه، هلته مقصد روحاني ده، دا هجوم راغی په تا باندې، دا تصادم سو. اوس په دغه تصادم کې چې ته هغه خپل نظریاتي مقصد هر وخت غالب وساتې او هغه بالکل متاثره کېږي نه، کار مې وشو او که نه وشو، خو چونکې د جمعیت کې دغه مقصد دپاره یم دا جنګ به جاري ساتم شي. نو بیا ته یو مخلص کارکون یې، تا مجاهده صحیح روانه ده، او که چیرې اغراضو په مخ یې وړلې او هغه اعلاء کلمت الله روحاني مقصد مغلوب سه، هغه ترجیح ته ختم سوی تا والا، نو بیا خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمي ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلا ينتقش. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. خو پیسو بنده ته که مفاد ته ملاو سه خو بیا راضي یې، که مفاد نسي ملاو بیا خفه سي. په دغه جمعیت کې څه کوم چې ما دوره یو کار نه کېږي. نو دې باندې مادي مقصد غالب وګرځېد، لیکن دا مادیات بالکل د روحانیات په منځ کې تصادم شکل باندې په داسې انداز سره پیش کول چې مقابله عدم بالملکه سي، چې یا به یو وي به بل نه وي، دا هم غلطه ده. ځکه چې مادي شیونه هم کله واري د تزکیې ذریعه ګرځېږي. الله رب العزت فرمایي وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اوس مال ورکول، دا مال خو مادي شی دی لیکن سبب تزکیه ده که نه ده؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. مال ده مادي شی ده لیکن سبب د تطهیر او تزکیه ده که نه دی؟ نو داسې هم نه چې دنیاوي کارونه به موږ بالکل سره حرام بولو. ته جمعیت ته دې دپاره راغلی چې تا ته به زه نوکر کوم، ته جمعیت ته دې دپاره راغلی تا ته به سکول جوړوم. دا خو حاجتونه دي، د خلکو ضرورتونه دي چې ته یو وارې سیاست کوې او د اقتدار او مقام ته ورسېږې چې په وسایلو باندې تا دسترس حاصلي، خلک به خامخا تا ته راځي. او ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمي ان لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم بحوائجهم هم الآمنون يوم القيامة. الله تعالی یو مخلوق هغه هم چې خلق حاجتونو لپاره خدای پیدا کړی او خلق خپل حاجتونه هغو طرف ته ورمنډه کوي او ورځي چې کوم د خلقو حاجتونه پوره کوي او د خلقو په مشکل کې هغه سره ملګرتیا کوي. هم الآمنون یوم القیامة، قیامت پر ورځ باندې دغه خلک د عذاب نه محفوظ دي. ان لله من اذا اراد الله بعبده خيرا يصرف حوائج الناس الیه. الله چې کوم بنده سره د خیر اراده وکړي نو د خلکو ضرورتونه ورته متوجه.
دا ټول موږ ته خپلو اکابرو نه میلاو شوي دي، دا سلسلې ټولو د هغې نه میلاو شوي دي. هغو کې جامعیت و، دا ټولې سلسلې چلولې، لیکن زمانې بدلیږي، هغو حالات بدلیږي، ترجیحات بدلیږي، نو موږ ته قسم قسم خبرې په دماغو کې راځي. ته اسلام غواړې که جمهوریت غواړې؟ هلکه په اسلام په جمهور کې تقابل ده کله؟ دا خو داسې ده که ته ووایې چې اسلام غواړې که خلافت غواړې، دا خو داسې ده که ته اسلام غواړې که امارت غواړې، اسلام غواړې که صدارت غواړې. یو نظام حکومت ده، یو په نظام حکومت کې قانون ده، په نظام حکومت خو توسع ده. او په ډېرو اجتماعي امورو کې، ملي او قومي امورو کې معاملات قوم ته تفویض شوي دي چې دا معاملې تاسو په خوله طی کوئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انتخاب په یوه طریقه، د حضرت عمر فاروق رضی انتخاب په بله طریقه، د حضرت عثمان انتخاب په بله طریقه، د حضرت علي انتخاب په بله طریقه. په خلافت راشده کې هر خلافت انتخاب له بل نه مختلف دی، ان امور مفوض دي قوم ته، دغه زمانه خلکو ته. نو په پاکستان کې موږ حضرات یوه لاره اختیار کړې ده. لفظ جمهور دا د اسلام اصطلاح ده، او ټول نه زیاته د جمهور اصطلاح فقهاو استعماله کړې ده. لیکن نن موږ کوم چې جمهوریت وایو، خلک معنی کې ډیموکریسی، او ډیموکریسی معنی عوام کی حاکمیت. نو حاکمیت خو د الله ده، عوام کی حاکمیت څه مطلب شي؟ نو که عوام کی حاکمیت هغه د مغرب او د یورپ تصور وي، نو بیا خو مسترده ده، بیا خو په هېڅ قیمت قابل قبول نه ده. نو په هر ملک د جمهوریت خپل یو نظام ده. په امریکې کې خپل نظام ده، په ایران کې خپل نظام ده، په برطانیه کې خپل نظام ده، په هندوستان کې خپل نظام ده. او نظریه دا ده چې قانون به جوړېږي د معاشرې په خواهش. نو که معاشره خواهش وکړي چې نر به له نر سره نکاح کولی شي، نو دوی قانون جوړ کړي چې دا روا ده، او په ډېرو ملکونو کې شته. لیکن په پاکستان کې چې کوم آئین لیکلی ده، هغې کې لیکلي چې حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي، او موږ به خپله انفرادي او اجتماعي زندگی د قرآن و سنت تعلیماتو مطابق تیرو، او د عوامو منتخب خلق به په مخ ته مځکه د الله د نیابت فرض ادا کوي. دا قرارداد مقاصد کې دي. او بیا لیکي چې اسلام به د پاکستان مملکتي مذهب وي، هر قانون به د قرآن و سنت تابع وي، او قرآن و سنت منافي به یو قانون هم نه وي. دا شی چې پکې راغی، نو دې نه خو معلومه ده چې مغربي جمهوریت خو نشته. موږ د خپل پاکستان د ماحول او د قوم د عقیدې مطابق قرآن و سنت بنیاد وګرځاو. اوس که هر څو اکثریت یو معاشره هر څه غواړي، خو چې آئین څو پورې دا ټکي لیکلي، تر هغو پورې دا ټول شیونه بې معنی. اوس عمل کول دي په دې باندې، عمل نسته په باندې. نو که یو سړي کلمه ویلي او دا په دین عمل نه کوي، نو ته کافر ورته وایې، او کوشش به کوي چې اصلاح یې وکړي، دعوت ورکړي، لمانځه ته یې ورمخکې، روزې ته یې ورمخکې، دین ته یې ورمخکې. نو اجتماعي طور باندې مملکت هم عمل نسته، نو عملیت طرف ته جدوجہد کول او محنت کول، دا ذمہواری پتا ده. تکفیر ته خو یوه لار درته، دا کوم چې دا فلسفه راغله چې اسلام یا جمهوریت. جمهوریت خو یو نظام ده، نظام حکومت. په دغه نظام حکومت کې به شریعت قانون وي. خلافت یو نظام حکومت، په دې کې به قرآن و سنت قانون وي.
خو چونکې دغه اصطلاحات د حکومت په حوالې باندې په اول زمانې کې په نن زمانه کې هغه اصطلاحات زاړه چې کوم د متروک سلل نوي اصطلاحات وجود پیدا کړ نو دومره توسع په معاشرو کې په انسانیت کې موږ دا دومره ځانونه دومره بند کړي دي له حجرې نه بهر نه وځو ځکه موږ حضرات وایي چې دا شریعت او طریقت او سیاست دا چې سره جمع کړي نو اسلام به جوړېږي دا موالید ثلاثه دي د اسلام دپاره که خالی شریعت و او طریقت و سیاست معاون نو نو دا تنگ نظر پیدا کوي او چې طریقت وي او شریعت و سیاست معاون نه نو دا بیا رهبانیت پیدا کوي بس چې خانقاه کې حجرې ته ننوځي بیا په حجرې کې بیا په حجرې کې راټولې دي او راټولې دي یوې حجرې کې دې کښېنئ سر به دې ښکته نیولی بس په دغې کې باخته دا رهبانیت ته نږدې ماحول ده او اسلام د رهبانیت خلاف دی اخو له حجرې نه وځي کور ته کور نه وځي محلې ته له محلې نه وځي شهر ته له شهر نه وځي صحرا ته له صحرا نه وځي غرو ته په سمندرونو باندې حکومت په غرونو حکومت ټول پیلاو کېږي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات دا فلسفه د قرآن کریم ځکه چې دا تش صوفي نه په شریعت خبرې نه په سیاست خبرې او چې صرف سیاست وي او شریعت و طریقت معاون نه وي بیا دا تکبر پیدا کوي دا سیاستدان بحث چې وي دا ډېر متکبرین وي مګر چې دی له شریعت نه نه حاصل وي دغې طریقت نه وي دا تش په مادیاتو باندې یقین نه دی صرف اقتدار او حکومت او منافع د ځان رسوي ځکه تکبر پیدا کېږي او چې دا ټول سره په لګډ وي دا اعتدال پیدا کېږي په روش کې اعتدال پیدا کوي په منهج کې اعتدال پیدا کوي موږ ته دغه مقصود ده دا د جمعیت علما اسلام هغه مناهج دي چې هغه اکابرو نه موږ ته منتقل شوي دي نو دا یو څو مجلسونه ما په خپل ذهن کې وو ما چې تاسو خدمت کې هم ظاهر کړم کېدای شي د علماو په دې باندې تحفظات وي نو بیا مې چې په خبر کي نو یو خو له فرقهواریت نه ځان وژغورئ جمعیت علما اسلام له دغو شیونو ځانونه ژغورلی دي څومره ماحول په موږ باندې تېر تللی دا شیعه او سني غبرګونه قتلونه او موږ په ماحول کې دا ماحول به هم موږ په ماحول کې جوړېدی چې لیکن جمعیت علما اسلام ځان نه پې ولاړه په هغه وخت کې مشکل عبور کړ تکلیف راغی په موږ باندې موږ معطل شو په هغه وخت کې لیکن موږ هغو سره مفاهمت په دغه انداز منهج باندې نه کوو بس خیر چې هغه ماحول ختم شو بیا جمعیت ته بیا خلک دي هغه ماحول جوړ شو واپس دوباره نو ما تاسو ته عرض وکړه چې دغه فرقهواریت فرقې خو موږ نسو ختمولی مولوي صاحب خو اوسېږو خو یو ځای فرقې خو لا پرېږدئ هندو به دلته اوسېږي عیسایي به هم دلته اوسېږي سکھ به هم دلته اوسېږي شیعه به هم دلته اوسېږي بریلی به هم دلته اوسېږي اهل حدیث به هم دلته اوسېږي نو موږ خو جبر نسو کولی په چا باندې چې ته دا خپله رایه وبدله کړه لیکن که موږ اختلاف کې نرمي پیدا کړو او دا د ما احترام ساتي زه د هغه احترام ساتم دا د ما لحاظ وساتي زه د هغه لحاظ وساتم دا شیونه رښ په اعتدال کې وي سره او په امن وي سره نو اصل شی خو دغه دی اوس جمعیت علما اسلام نن سیاسي جماعت ته سبا تا ته حکومت په لاس راغی پاکستان نظام تا په لاس کې راغی او تا له حکومت نه مخکې هندو سر پرې کوي او د سکھ وا سر پرې کوي او د عیسائی وا سر پرې کوي او شیعه مړ کوي او بریلی مړ کوي او دا وکوي او دا وکوي چې کله سبا تا حکومت راشي بیا به ته دغو خلکو سره څه چل کوي دوی چې کوم په پاکستان کې شهري حقوق دي او حقوقو سره به څه چل کوي نو اول نه ځان ته دوره اعتماد پیدا کړه چې هغه دا اطمینان وي چې دا خلک سبا په اقتدار کې راتلل دا به زما د حقوقو تحفظ کوي دا نن هم ما سره پر امن اوسېږي او هغو خلکو سره بدي کوي چې کوم خلک دغه حالات پیدا کوي
نو دغه منهج حاصلول نور خو معروضي مسایل دي. په فاټه باندې چې کوم صورتحال تاسو برداشت کو در باندې تیر سره اوس لا در باندې تېرېږي. مخکې خو فاټه یو شناخت و چې دا فاټه ده، او دې کې اف سی آر ده، او دلته پولیټیکل ایجنټ ده، او دلته خاصدار ده، تحصیلدار ده. په خلاصه خبره وه، یو شناخت و. اوس څه شایې تاسو نه د یوې شوې نه بلې شوې، نه حکومت شته نه پولیټیکل شته، پولیس مو نشته. اوس خاصدار خو د قوم سړی وي، د قوم په نوکریو کې یو برخه وي، هغه ورکړي، بیا دلته یو ټوپکی باندې په دې باندې یو شی لګېدلی بس بیا دی خاصدار شي. اوس یې پولیس ورته راغوستې ده، او زده یې نه د پولیس طریقه، نه څوک مني، پټواري مو نشته، لینډ ریکارډ نشته. اوس چې کله تاسو بندوبستي سوی او نظام و بندوبستي نه ده، نو شپږم نیکه ته چې کوم د پیرنګیانو هغه زمانې کې مځکې الاټ کړې وې، هغه جایدادونه روان دي، اوس قومونه پې آباد دي په هغو باندې. دا چې اوس ته په قومونو باندې تقسیموي، یو خو دور مړ پې وکړې چې له شمېر نه به وتلی شي. او نن په دې وخت کې چې کوم فساد په فاټه علاقو کې د قومونو تر خپل منځ روان ده، په تاریخ به قومونو خپل منځ سره دومره ظلمونه نه کړي لکه اوس روانې کېږي، یو بل مړوي سره. دا غره تا ده، دا غره ما ده، دا خاوره ما ده، دا تا ده، او ریکارډونه شته نه. او بیا انتظامیه مو تماشه کوي. نن په هر ایجنسۍ کې دا مشکلات پیدا دي. اوس هم وخت ورونو جمعیت علماء اسلام باید چې دا ذمهواري ځان ته واخلي چې نن یوه تجزیه جوړه کړي خپله. ما مفتي صاحب سره خبر کړې ده چې راسي چې کسان کښېنو په دې باندې چې وڅه دا څه وشول، اوس په کوم حالت کې یو، سبا مستقبل دې موږ څه ده، چې په دې باندې یوه تجزیه ولیکو چې دنیا ته خو وړاندې کولی شو چې موږ په دغه حال جوړ دی. ولې نن د ګلګت بلتستان آبادي له 15 لاک نه واخیستل 20 لاک پورې ده، هغې ته صوبې حیثیت ورکوي ته، او د فاټه مجموعي آبادي 1.5 کروڑ نه زیاته ده، هغه ته وایي نه په صوبې کې ځم کوي، هغو ته صوبایي حقوق نه ورکوي. نو داسې بې مخه کارونه یې کړي دي، او چې چا په دباو یې کړي دي، ولې یې کړي دي، دا ټول تاریخ ماته معلوم دی. چې پاکستان جوړ شوی دی یوه مسله موجوده ده، او په اسمبلی کې ته ترمیم کوې، په هغې بحث نشته، بې بحثه پاس. موږ نواز شریف سره اتحادیان خو دومره کلک اختلاف مو سره وکړو چې ما ټول تقریب ریکارډ پرې پروت، او دا مو نارې ورته کړې وې چې څه نن ته قبایلو سره کوې، دغه به بیا هندوستان کشمیر سره کوي، او هغه د کشمیر سره یې وکړه. فاټه سره تا کوم احسان کړی ده؟ تا ویلي و چې زه به هر کال 100 ارب روپۍ ورکوم، 100 اربه 10 کالو پورې، یعنې 1000 ارب روپۍ به ورکوم. یوه آنه در نه ورکړی. نرم په ډیګي خان چوک باندې بیټرني ناست دي، وایي موږ ته معاوضې لاندې راکړي. دا خو شخصي معاوضې دي، هغه 100 اربه علاقې ترقي دپاره، سړکونه به وي، هسپتالونه به وي، سکولونه به وي، یونیورسټۍ به وي، د قبایلو زندګي معیار به سیټل سره برابرو. 10 کاله په هغې لګېږي. ما چې 10 کاله لپاره تا خپله موده ورکړې ده، بیا په تا سخته سرچینه نه کوې.
یو امداد نشته ورسره چې پیسه نشته. 6 کال پکار و 6 کال چې هر کال کومه فنډ کې اضافه کیږي په هغه حساب باندې 6 کال دا پکار و چې فوج ته 11 ارب روپے ملا ہوا ہے، لیکن فوج ته 7 ارب روپے ملا ہوئی دي ولې چې پیسه نشته. نو معیشت خو نن بنیادی حیثیت لري. معیشت په معاشرت اثر اچي، معیشت په تهذیب اثر اچي، معیشت په ثقافت باندې اثر اچي. معیشت خو اساس دی. سبا په دغسې حالاتو کې حضرت چې یو تاسو موږ دغو چیلنجونو سره مخامخ یو، له داسې نااهله حکمرانانو سره چې هغو ایجنډا یا خو د ختم نبوت قانون ختمول و، یا د اسرائیل تسلیمول و، یا یې مدارسو خاتمه وه. لکه اوس مو ولیدل چې د وفاقونو په مقابله کې نوي وفاقونو منظوریانې ورکړه که نه کړې وه. اوس په تاسو کلو ته درځي په هرې مدرسې چې ته به ژوند پته رانه تېری چې په دغو وفاقونو کې به ځان الحاق کوي، وفاق به پرېږدوی چې دا دباو به در باندې راځي په ټول ملک. ګنې بیا به حساب کتاب درنه اخلي، مشکلات به ته پیدا کوي. دا تنخوا دې کوم راوړه، استاد دې څوک ته، خاندان یې څه شی ده، رشتې یې څه دي، وغیره وغیره. په داسې حالاتو کې دې خلکو سره په دغه محاذ باندې موږ مقابله وکړله چې هغه کوم دوی نیت و چې موږ مدرسې په خپل کنټرول کې واخلو. ما ته یې په خپله ویلي دي چې موږ به هرې مدرسې کې سرکاري 2 استادان درکوو، تنخوا به موږ ادا کړو. موږ په پیسو باندې ما دا خو به تا مداخلت کوو، نه دا خو به موږ کوو، ما ته به یې نه کوې. زه چې یو وارې 100 استادانو ته تنخوا ورکولی شم، بیا 2 ته ورکولی شم. بیا چې ته ما ته 2 استادان راکړې د هغو تنخوا 35,000 وي، 40,000 وي، او ما سره زوړ خپل استاد هغه په 10,000 په 12,000 په 15,000 ګزاره کوي، خو چې کال تېرېږي خو هغه ما ته وایي چې وروسته ما سرکاري که. خامخا خولې کې به راځي. دې کې ناکامه شول دا خلک. اوس خپل نوي وفاقونه جوړ کړل. نو دا چل خو مدرسو په مقابله کې مشرف هم کړی و، ماډل مدرسې جوړې کړلې. دې کې به جدید علوم وي او داسې به وي او داسې به وي. هغه انجام یې څه؟ دغو وفاقو به انشاءالله دغه انجام. ملایانو ته به 10,000 روپۍ موږ اعزازیه ورکوو. تېر حکومت کې هم دغه لالچ ورکړه، خو علماو مسترد کړلی. اوس بیا ورکړي دا لالچ انشاءالله، اوس به مسترد وي. دوی په دغو پیسو باندې موږ زندګي نه تېرو. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به موږ ته فرمیل وایي دا تعلیم ولې تر تازه وي؟ دا وایي د نبي علیه الصلاة والسلام دعا ده ورته، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. په تاسو ته د نبي دعا ده ویلی چې یو پلار 2 زمنې، یو طالب یو کلي کې یو به وي، هغه خړ پوړ وي، طالب تر و تازه وي. هغه تر و تازګي ته الله پاک ورکړې ده او د نبي دعا یې قبوله کړې ده هغه پاک. د خپله تر و تازګي مه خرابوئ. په غریبي کې غیرت ښه ده تر دې چې پیسه دې له جیبه ډکه یې بې غیرته. نو ځان نه بې غیرته کړو ورته چې 3 شیونه الله په لاس کې دي، هغه بنده ته وکړه حواله کړي نه دي. ډېرو شیونو کې اختیار الله بنده ته ورکړی ده که نه، لیکن 3 شیونه الله خپل لاس کې ساتلي دي. یو حیات او موت، دې کې د بنده هیڅ دخل نشته. یو عزت او ذلت، په دې کې د بنده هیڅ دغه نشته. یو رزق او تنګدستي، دا د الله په لاس کې ده. نو بیا زه ولې دې خوشامدي کوم؟ ولې دوی په قدمونو کې زه پروت یم؟ پېښه شه ده ما ته، حکومت به ملاو شي ما ته، بیا به عزت نه وي ورسره، بیا به څه ورسره کوو؟ قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 2 مضامین دي، یو د بادشاهي یو د عزت. دا 2 مضامین دي.
دا دواړه مضامین ماتو محتفلی دي او په ماتو محتر کې مغایرت وي که نه نو بادشاهي ځان له شاید او عزت ځان له شاید الله قادر ده چې دواړه درکړي الله قادر ده چې دواړه نه درکوي الله قادر ده چې یو درکوي او بل نه درکوي نو مال یزید ته اقتدار ورکړه خو عزت حسین ته ورکړه اقتدار خو یې موږ ورسره ده خو داسې ښه نوم یې ګټلی ده چې ټول قوم پره پیغور ده دغسې عزت نه دا اقتدار هم د الله وساتي الله تعالی دې په دې کې برکت واچوي تاسو قبایلي جمعیت ته الله تعالی نور مضبوط کړي او قبایلو کې دې الله تعالی امن راولي سلامتي دې راولي او ټول پاکستان حفاظت دې الله تعالی وکړي واخر دعوانا